حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په خپل زمانہ کې هغه کارنامې وکړې چې هغه په مقدس مکه چام نه دي کړ. یو پکې دا و چې یو هجری اسلامي تاریخ یې کېښو، هغې له میټینګ راوړو د مشرانو صحابو میټینګ چې مونږ یو تاریخ مقرره و هجری اسلامي د کم وخت نه شروع چاوي صاحب د حضور پاک د ولادت نه بشورو وینا عیسایانو د عیسی علیه السلام د ولادت نه خپل تاریخ شروع کړی دی او موږ ډیرو ځایونو کې رسول الله مبارک د عیسایانو یهودیانو د مشابهت نه منې کړی دی کې مشابهت نه کړی چا وی د رسول الله مبارک د وفات نه به تاریخ شروع کو نوې د حضور پاک وفات خو د مسلمان لپاره لویه صدمه او لوی غم دی. نو بیا به د دغه تاریخ شروع د یو غم نه وشي او د خپل اسلامي تاریخ شروع د یو لوی صدمې او د غم دروازې نه کوو. بهر کې ریګانې پکې نورې موې خو یو ری پکې دا راغله چې د هجرت نه به شروع ځکه د رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته چې کوم هجرت شوی دی دا د اسلام یو زبردست تاریخ دی او لویه دروازه او لوی باب دی. اسلام چې څومره ترقی کړې ده د هجرت نه پس یې کړې ده، مسلمان چې څومره زیات شوی دی د هجرت نه پس زیات شوی دی او د انصارو نصرت چې شوی دی قرآن ورته د قدر په نظر کتلی دی د هجرت نه پس دی او کوم مکې کافران خدای دا ټول سرداران مردار کړي دي د هجرت نه پس دی د اسلام غلبه او قوه د هجرت نه پس ده نو د هجرت نه به شروع کړو ځکه هجري تاریخ وته. بیا سوال دا راځي چې حضور پاک خو هجرت په ربیع الاول کې کړی دی نو د محرم نه ولې تاریخ شروع شو؟ بېشک چې ربیع الاول کې حضور پاک د مکې نه مدینې ته تللی دی خو د هجرت شروع په محرم کې شوې وه. د مدینې انصارو په ذی الحجه کې د حج په موقع باندې حضور پاک سره چې دریم بیعت وکړو نو هغې وله دعوت ورکړه چې ته مکه پرېږده او زموږ وطن مدینې ته راشه هجرت وکړه. نو صحابو ته رسول الله مبارک حکم وکړو چې ځئ تاسو زه به درځم وروسته تاسو مدینې ته ځئ. نو اکثر او ګڼ شمېر د صحابو د محرم نه شروع وکړه او په اشهور حرم کې لومبۍ میاشت هم د محرم وه د عزت میاشته نو د دې میاشتې نه ځکه تاریخ مقرر څوارلس سوه او تقریبا 15 کاله د دې تاریخ پوره کړ او اوس 1440 کال روان دی. الله دې په عباداتو په خیر باندې او د حضور پاک په تابعدارۍ په موږ دا کال سره د نورو کلونو نه تېر